السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خپل کلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روز خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ مالکن کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده عبدالعزیز د واده زلمی چې د واده په شپه باندې خپلو دردونو زامنو ډېر زیات بې دردۍ سره قتل کو عبدالعزیز کومه ګناه کړې وه چې خپلو دردونو زامنو ډېر زیات بې دردۍ سره قتل کو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ د ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاوي ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه ملکن کې رامخې ته شوې ده عبدالعزیز د واده زلمی چې د واده په شپه باندې خپلو دردونو زامنو ډېر زیات بې دردۍ سره قتل کو واده یې پیغام کو دوستانو ټول واده په خوشحالۍ تیر شو خو د واده په ورځ باندې د واده په شپه د واده زلمی ډېر زیات بې دردۍ سره قتل شو او بیا د هغه لاس چې په داسې قسمه ځای کې وغورځولی شو هغه لاس سره سپو ډېرې زیاتې لوبې کړي دي سپو پې پنجې راښکلي چکونه یې پې لګولي دوستانو اخر عبدالعزیز داسې کومه غټه ګناه کړې وه چې ډېر ظالمانو د ترونو زامنو ورسره دومره زیات ظلم وکړو چې عبدالعزیز یې ډېر زیات بې دردۍ سره قتل کو او بیا یې د هغه لاس زناورو ته واچو سپو ته راواچو چې سپي د هغه په لاس باندې لوبې وکړي دوستانو ولې عبدالعزیز انسان نه ولې عبدالعزیز مسلمان نه داسې قسمه حالات خو څوک کافر سره هم نه کوي خو کافر هم چې څوک نه قتل کوي خو دوستانو عبدالعزیز خپلو دردونو زامنو ډېر زیات بې دردۍ سره قتل کو پولیسو ته پکار دي چې د عبدالعزیز قاتلان ګرفتار کړي او د هغه قاتلانو ته ښه بدترینه سزا ورکړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام